او زما برادر عزیز مولانا انیس احمد صاحب هغه ستاسو د تعزیت او د تسلۍ محتاج دی. زه د هغوی نه زیات ستاسو د تسلۍ او د تعزیت محتاج یم. وجه څه ده؟ وجه دا ده چې زما او د شیخ صاحب په پیر په ورځ او د منګل په ورځ داسې د محبت نه ډک ملاقاتونه د دواړو وشول چې قسم په خدای دی د هغه زړه به زما په لیدو باندې خوشحاله شو او زما زړه به د هغه په لیدو باندې خوشحاله شو. پرون چې زه د کور نه رالم حضرت شیخ صاحب رحمه الله اودس له تللی و. طالب علمان رالل مې تپوس یې وکړو چې شهنشاهي تدریس کمرې کې شته او که نشته. زه ورته ودرېدم خو ما ته ملګري وو چې هغه به اودس کوي او بیا به تاله راځي، لیکن هغوی چې اودس وفرمایلو زه ورسره رالم کمرې ته او داسې په مینه باندې د یو بل سره به میلاوېدو چې زه وایم دا دواړه وروڼه او انیس احمد صاحب به هم د حضرت شیخ سره به دومره مینه نه یې میلاو شوې. دواړه کېناستو خبرې اترې مو وکړې او بیا ما ورته به چې زما جلالین به ما به ورته وي چې ما څوک غواړي نو ما ته به یې ویل ولې جلالین خان د ملاقات ته ځې که ما یې چې او جلالین خان د ملاقات ته زه روان یم او بیا یې زه رخصت کړم. زه د حضرت شیخ په شهادت قسم په خدای که خفه او نه به په دې باندې څوک خفه شي، ولې نبي اکرم صلی الله علیه وسلم دا پیشنګویي کړې وه او دا تمنا او آرزو یې کړې وه چې د ژوند اخرنۍ لمحه دې زما په قتل او زما په شهادت باندې تتمه وشي. شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب رحمه الله هغه ته خدای پاک د شهادت هغه عظیمه مرتبه ورکړله چې کوم د نبي اکرم صلی الله علیه وسلم تمنا وه. لیکن خفګان مې په دې دی چې په 9 بجې باندې د جامع نعمانیې هغه 1200 طالب علمان هغه په دې انتظار چې حضرت شیخ به اوس راځي او موږ ته به درس کوي، نن هغه د درس نه محروم شو. سهار ما سره یو طالب علم راغی او ما ته یې ویل ته به په 12 بجې باندې یې؟ ما یې زه به بلکل یم په 12 بجې باندې. دواړه به ورځو او د شیخ صاحب سره به ملاقات کوو چې څنګه د شیخ صاحب شهادت وشو. ما ورته وویل اوس په ملاقات نه چا سره کوي. زما هغه 1400 او 1500 طلبه چې سهار زما سره په تلمیذ الدین مثالي کې ناست نن هغه په دې انتظار وو چې زینة المحدثین به راځي او پته نه وه چې زینة المحدثین هغه د نبي اکرم صلی الله علیه وسلم په مجلس کې د هغه روح هلته کې موجود عزتمندو موږ ملایان هغه بدقسمته قوم دی چې هم راته خلک کنځل کوي او د کنځلو نه پس بیا مې په ګولۍ باندې ومولي. کنځل یې راته هم وکړل ویې کړل که ویې نه کړل کنځل یې راته وکړل. اخر زما سره دې د کنځلو څه حق ما غلطه نه وه ویلي خو چا په عقل باندې نه وه اورېدلې چې حضرت شیخ رحمه الله چې دا کومه خبره په منبر د پاسه کړې وه آیا دا د دې قابله وه چې شیخ صاحب ته دې کنځل وشي؟ دا زمون ملک دی زمون ملک په دې کې به مونږ د خپلو مقتدرو قوتونو د هغوی ښې ته به ښه وایو او کومه بده مو ویلې ده زه او شیخ صاحب دواړه په مدینې منورې کې او دواړو ته دا معلومه وه چې په دې اسلامي ملکونو باندې څه حالات جوړ دي. که پاکستان کردار ادا کو او شیخ صاحب د پاکستان د کردار تعریف وکړو آیا دا د کنځلو قابل چې یو انسان د دین د غرونو یو جاهل هغه راپاسي او په حضرت شیخ رحمه الله پسې دومره بدر دې ووایي او بیا زما دا ځوانان چې دا په ما پسې په جومات کې لمونځونه کوي په ما پسې د جمعې لمونځونه کوي په ما پسې د اختر لمونځونه کوي زه ورنه جنازې کوم دی بیا په ما پسې راپاسي او هغه کنځلې دومره هایلایټ کړي چې په ټوله دنیا کې نوجوان لګیا دی وایي دا ولې شیخ صاحب داسې ویلي دي. مرګریا په عقل باندې سوچ او فکر وکړه لږ خپل ذهن استعمال کړه. لیکن نن شیخ صاحب کنځله مو خوړل او نن شیخ صاحب ګولۍ مو خوړه دا ګالي او ورکولي
دا د مولا په قسمت کې دي و ان شاء الله العزیز د دې ګالي او د دې ګولي دا به د الله په دربار کې حساب کتاب کوو چې دې مولا ستا سره څومره احسانات کړي او دا د احسان په بدلې کې د هغه سره څومره بدسلوکي کړې. عزتمندو ټول علما یې ټول دیندار یې یو سوال درنه راکړو چې زمونږ د علماو جنازې عموما د حق درمۍ شکار وي د چا د جنازه وشي چا یو تکبیر او دوه تکبیره. سوال درنه کوم د مولانا حسن جان صاحب رحمه الله د هغه په جنازې کې شریک وم لیکن کوم یې نه کړه. د مولانا شیرګل د محتمم صاحب د هغه په جنازې کې شریک وم کوم یې نه کړه. وجه څه وه؟ حق درمي وه د کابل جوړو هېچا جنازه ونه کړه. سوال درنه کوم زینت المحدثین ورته وایي ملګرو دا یو داسې لقب دی چې وګوره تاریخ د محدثینو دا لقب هېچ چاته هم نه دی میلاو او بیا په ایشیا کې دا د درمزو دغه ځوان مولا ته ځوان و که بوډا و ځوان لیکن ګیره سپینه شوې وه د ډېرو محنتونو په بنیاد باندې سپینه شوې وه. ځوانو په یوه ورځ کې 15 ګینټې او 6 ګینټې 2700 او 3000 کسانو ته د حدیثو درس ورکوه یا په لارې کې د خلکو په غم او په خوشحالۍ کې شریک کېږه. دغې ځوان ته د زینت المحدثین دا عظیم لقب دا به په تاریخ کې یادګار وي. نن دغه جنازه ده د دې خپلو طلباو نه سوال کوم سوال تاسو شیخ صاحب لیدلی او که نه مو لیدلی؟ لیدلی مو چې په ژوندون دې لیدلی په مړینې باندې د هغه د لیدو کوشش مه کوه. دا درنه سوال. بل د مقتدرو قوتونو نه لکه دلته مطالبې کېږي چې د هغه قاتلان دې ګرفتار کړلی شي. یقینا دا زموږ تمنا ده لیکن تر ننه پورې هم په دې ملک کې چې یو ډمه مړ شي یو ډیکټاګر مړ شي د هغه قاتل په 3 ګینټو کې او په 4 ګینټو کې پیدا کېږي لیکن د دنیا په تسلسل سره علما شهیدان شوي دي. تر ننه پورې هم د یو عالم قاتل نه دی ګرفتار کړلی شوی او نه به یې دوی ګرفتار کړي. او که بالفرض د قوم د طرف نه انتهایي اصرار دی نو سوال ته دا کوم د خپلو مقتدرو قوتونو نه چې ګوره چېرته هم بېګناه انسان ګرفتاره نه کړي ولې ته به له ریمانډ ورکړې ته به د هغه نه تفتیش کې هغه عجز به په دې باندې مجبوره شي چې او بس دا کار ما کړی دی او کړی به یې نه نو موږ دا نه وایو موږ حقیقي قاتل غواړو او که قاتل ګرفتار نه شو په دې خفه کېږو ځکه نه چې تر ننه پورې د هېچ چا قاتل په علماو کې نه دی ګرفتاره کړلی شوی او که ګرفتاره کړلی شوی هم دی 9 کاله دغه قاتلانو وشو 10 کالونه دغه قاتلانو وشو. هغوی تاریخ په تاریخ باندې بدلوي لیکن تر ننه پورې هغه ته سزا نه ده میلاو. الله دې وکړي چې شیخ الحدیث زینت المحدثین مولانا محمد ادریس دامت برکاتهم ته لکه په دنیا کې الله جل جلاله د نارینه او د زنانو د علماو د طلباو د عوامو په زړونو کې محبوبیت ورکړی ان شاء الله العزیز د دې محبوبیت بدلې به الله جل جلاله هغه ته نن هم ورکړي او د قیامت په ورځ باندې به دنیا وویني چې شیخ الحدیث رحمه الله په کور کې به اودس کړی 2 رکعاته نفل به یې کړي د شپې مطالعه کړې وه خپل بخاري او ترمذي راواغست په ګاډي کې د ځان سره کېښود او په ډېره مینه باندې د الله د دین د خدمت دپاره د نبي اکرم صلی الله علیه وسلم د احادیثو د درس دپاره را روان و د خدای په دربار کې به ښایي چې ای زما پروردګاره د کور نه راوتې ومه بغیر د وینو نه لیکن چې مدرسې ته نه وم رسېدلی ګیره مبارکه هغه سپینه چې ما په اودس په اوبو باندې وینځلې وه هغه د په وینو باندې ووینځلی شوه زما هغه بدن په هغې باندې زما د هغه دماغ وینې راغلې کوم دماغ چې ما د الله د دین دپاره صرف کړي نو عزتمندو خدای پاک به هغه د لوی لوی مقامات ورکوي لیکن د دې خپلو علماو نه مې درخواست دا دی
چې دا علما به زمونږ نه ځي خو مونږ به آخر څه کوو دا میدان به مونږ ته پاتې کېږي پکار دا ده چې د دې میدان د سمبالولو لپاره مونږ هم قرباني وکړو